ډیرو محترمو او عزتمندو مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه ده انا لله و انا الیه راجعون وظیفه ده، او دا ډیره خاصه او ډیره طاقتور او د حدیث مبارکو نه ثابته وظیفه ده محترمو مسلمانانو، چې په چا باندې کم ناګهاني مصیبتونه وي، پریشانۍ، تکالیف وي، د هغې د ختمېدو دپاره د قرآن حصه هم د محترمو مسلمانانو، او دا ډیره بهترینه کلمه ده. دا حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها هم ویلې وه چې هغې ته په یو مصیبت په بدله کې یو داسې نعمت الله تعالی ورکو، داسې یو بهترینه تحفه وله الله جل شانه ورکړه محترمو، چې د هغې تاسو سوچ او تصور هم نشئ کولی. هغه هم تاسو ته بیانوم، خو دا وظیفه تاسو د هر قسم مصیبت افت دپاره، ستاسو د حاجاتو دپاره محترمو، تاسو ته چې تکلیف ورسي نو د هغې دپاره، ځکه دنیا د تکلیفونو ځای دی، دنیا د ازمیښتونو ځای دی محترمو، دنیا د ازمیښتونو ځای دی. نو چې تاسو ته کله هم تکلیف ورسي، څه افت مصیبت راشي، حاجت دې نه پوره کېږي، دا هم یو افت او مصیبت دی. واده نه کېږي، دا هم یو افت او مصیبت دی محترمو. کاروبار روزګار نشته، دا هم یو افت او مصیبت دی د دنیا. نو لحاظه د هغې خلکو دپاره دا وظیفه ده، کم چې په دغې پریشانو کې مبتلا وي او دغه پریشانۍ د هغوی سره تر مخه وي، نو هغوی دپاره دا وظیفه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترمو عزتمندو قدرمندو مسلمانانو وروڼو خویندو، انشاءالله زه د خپل الله جل شانه نه امید لرم چې تاسو به روغ جوړ یا پوره صحت کې به یې. الله تعالی مو دغه رنګې خوشحاله او صحتمند لره. الله تعالی مو د زړه مرادونه حاجتونه پوره که، او الله تعالی د تمام مسافرو په تمام حاجتونه پوره کړي. هغه مسافر کو په هر وطن کې ژوند کوي، الله تعالی د هغوی حامی او ناصر مددګار شي. دا دعاګانې موږ تاسو ته محترمو د زړه د درده کوو، او دا خاص د الله د رضا دپاره تاسو ته کوو. محترم مسلمانانو، چې زموږ کومه وظیفه ده هغه د انا لله و انا الیه راجعون وظیفه ده، چې انتهایی زبردست او انتهایی طاقتوره وظیفه ده محترمو. د دې فضیلتونه درته بیانوم یو دوه درې. نو تاسو چې کله انسان فضیلت دی او خبرې واوري، هغه کې بیا د دغې وظیفې ماده پیدا شي، د دغې وظیفې کولو ته اسان شي محترم مسلمانانو. نو راځئ دغه یو دوه درې فضیلتونه درته اورو چې کوم حدیث مبارکو کې راغلي، هغه هم تاسو واورئ. ام المؤمنین حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمای چې امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ما دا کلمه اورېدلې ده چې کوم مسلمان باندې، یعنی کو زنانه وي او کو نارینه وي، څه مصیبت پرې راشي او هغه د الله تعالی د حکم مطابق دا الفاظونه ووایي انا لله و انا الیه راجعون، او ورسره دا بله دعا مو ووایي کو چاله ورځي اللهم اجرني فی مصیبتي واخلف لی خیرا منها. کو دا نشي ویلی، صرف انا لله و انا الیه راجعون دی ووایي. محترم مسلمانانو، دله به الله تعالی دغې نعمت چې کم د ده نه اخیستلی شوی دی، د هغې نه به ډېر اعلی ډېر بهترین الله تعالی ورکړي. او حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها دا واده په ابو سلمه رضی الله تعالی عنه باندې چې دا کله وفات شو، نو ام سلمه رضی الله تعالی عنه سوچ وکړو چې د زما د خاوند نه بهتر انسان په دنیا کې به چېرته وي، او ما ته د دې نه محبت کوونکی خاوند چېرته میلو شي. محترم مسلمانانو، خو دا وظیفه به هغې کوله، دغه الفاظ به یې ویله. محترم مسلمانانو، هغه چې کله د دوی عدت پوره شو، نو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم دوی پسې د نکاح رشته ولیږله، او د دوی هغه واده د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نکاح وشوه. نو محترمو، د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه نه بهترین خاوند چې د دواړو جهانو سردار دی، امام الانبیاء دی محترم، خاتم النبیین دی صلی الله علیه وسلم، چې الله جل شانه وته دغه بهترین هغه د زندګۍ هغه دغه ورکو محترم خاوند. محترمو، چا باندې چې هم څه مصیبت راشي، تکلیف راشي، نو هغه دپاره دا وظیفه ویل پکار دی. بر امام حسین بن علی رضی الله تعالی علی رضی کم زوی دی حسین، هغه نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا روایت نقل کړی چې کوم مسلمان ښځې یا نارینه باندې سم مصیبت راشي
او هغه په دغه وخت کې انا لله و انا الیه راجعون ووایي محترم مسلمانانو، که دا مصیبت ډېر هم غټ وي که نه او ډېر دغی نو الله تعالی به دله داسې ثوابونه ورکړي او داسې نعمتونه به له ورکړي دا کم نعمت چې د ده نه اخیستی شوی دی، کم مصیبت ورته رسېدلی دی، دې په بدله کې به الله تعالی ورته محترم مسلمانانو ښکلې خوشخبري واورولې کړي. نو تاسو ته هم دا درخواست دی چې دا حدیث مبارکونه ثابته یو وظیفه ده او د الله تعالی د کلام هم هغه آیات مبارکه دی، نو تاسو ته د دې ویل پکار دي د خپلو حاجاتو لپاره. بل حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت دی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایلی دي چې زما امت ته یو داسې څیز ورکړی شوی دی چې مخکې امتونو ته نه دی ورکړی شوی. هغه څه شی دی؟ انا لله و انا الیه راجعون. دې نه دا خبره معلومیږي محترمو چې کله هم انسان په څه مصیبت کې څه تکلیف کې او داسې مصیبتونو کې راګیر شي چې هغه نه حل کیږي، داسې حاجتونو کې راګیر شي چې نه حل کیږي، نو هغې خلکو دپاره محترمو دا وظیفه ډیره بهترینه ده چې نور امتونو ته دا نه ده ورکړی شوې. دا کلمه صرف د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته ورکړی شوي، صرف موږ ته دا فضیلت حاصل دی محترمو. نو بیا ولې موږ د خپلو حاجتونو دپاره د خپلو پریشانو دپاره دا وظیفه نه کړو؟ دې وظیفې خو ډېر اقسام دي، یعنې ډېرې طریقې دي محترمو، خو زه تاسو ته اسانې طریقې ښیم چې په دې طریقه باندې دا وظیفه چا وکړه الله تعالی به د هغه حامی او ناصر شي او الله تعالی به هغه له نعم البدل اجر عظیم محترم ورکړي چې د ذهن نه وتلې خبره ده. نو محترمو چې کله هم تاسو داسې یو مسله کې راګیر شئ یا مصیبت ته ورسي، تکلیف ته ورسي، پریشانه وي، حاجت هم نه پوره کیږي، محترمو دا تاسو 2 رکعته صلات حاجت مونځ سره وکئ او د هغې 2 رکعته صلات حاجت مونځ نه پس په خپل ځای باندې کښېنئ او درود شریف ورسره 11 کرته ووایئ او بیا 314 پرې انا لله و انا الیه راجعون په دې امید باندې دا وایئ، په دې یقین باندې، په دې بروسه باندې چې الله تعالی ماله د دې مصیبت په بدله کې بل داسې یو ښکلی نعمت راکړي، زما دا رشته دغې هلک څه نه کیږي، الله د ده په بدل کې ماله بله بهتره راکړي، الله زما دا کاروبار نه روانیږي، الله د دې کاروبار نه بهتر کاروبار راکړي، الله تعالی زما د کور د پریشانی د الله له دې نه ماله بهتر کور راکړي، محترمو زما د خاوند کاروبار نشته دغه کاروبار نه بهتر ورکړي. ستاسو چې کمې پریشانۍ دي انشاءالله دغه نیت پکې کوئ، دغه مقصد پکې ذهن کې راولئ او الله تعالی ته د هغې دعاګانې کوئ چې الله دا وظیفه ما د دې مصیبت دپاره وکړه چې دې په بدل کې ماله ته بل راکړي، الله ستا خزانې ډکې دي، ستا په خزانو کې کمی نه راځي، کوم ماله دا حاجت پوره کړو، الله زما د حاجت په دې طریقې سره پوره کړه. نو انشاءالله چې الله تعالی به ستاسو حاجتونه او ستاسو بندې بیړۍ به الله جل شانه دې وظیفې سره روانې کړي. انشاءالله زه هم دعاګانې کوم، تاسو هم دعاګانې کوئ چې الله تعالی مو حامی او ناصر مددګار شي، الله تعالی د ټولو مؤمنانو مسلمانانو قبرونه چې کوم وفات شوي دي د نور نه ډک کړي، که ستاسو رشته دار دی که ستاسو خپلوان دي، محترم مسلمانانو الله تعالی مو خوشحاله ساته، الله تعالی تاسو ډېر جزای خیر درکړي، ډېرې کامیابۍ دی الله تعالی درکړي دنیا او د آخرت. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخرة.